او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل درې خبرې الله ستاسو دپاره ناخوښه ګڼي. یو خبره څه ده؟ قیل وقال. قیل وقال، قیل او قال. قیل او قال، قیل او قال څه ته وایي؟ هغه دا دی مونږ عام طور پښتو کې څه وایو؟ په یو خبره کې چغ چې لټول، دې ته قیل وقال. بس خبره الله واضحه کړي چې دا خبره ده، خبره د الله نبی واضحه کړي چې دا خبره ده، د هغې تشریح فقهاو کړی چې دا یې ده، او په هغې کې بیا هم ته دننه ورځې او نورې ګوتې هم پکې وایې، دا مطلب شو چې ته د الله او د الله د رسول نه ډېر ښه پوهېږي. یعنې الله او د الله رسول په دې خبره کې څه پرېښي هغه پکې زه پوره کوم، دا دې مطلب دی. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو موقع باندې فرمایل چې د الله لعنت دی په هغه انسان باندې چې یو خبره یو مسله الله اسانه کړې ده او د ده د هغه ډېر قیل و قال د وجې نه هغه خلکو ته سخته شي. یو څرګند مثال د سوره بقره کې د بقرې هغه واقعه د بني اسرائیلو الله بیان کړې ده. الله بني اسرائیلو ته ویلي بس یو غوا راونیسئ او ولاله یې کړئ. نو که دوی په هغه وخت کې هره یو غوا رانیولې وی ولاله کړې سمدم چلو سخته شوې به نه وی خبره، دوی ورپکې قیل و قال شروع. نو کله یې ویل چې دا د څومره عمر غوا حلاله کړو موږ، حالانکې الله ته دا نه ویلي چې د 10 کالو یا د 3 کالو مال حلال کړي، دوی پکې د ځان نه دا راویسته. الله ته خبره سخته کړه چې داسې غوا چې هغه لا فارض ولا بک عوان بین ذلک، چې نه ډېره ځوانه او نه ډېره زړی، د ځوانې او د زړې په درمیان کې. الله جواب هم سخت ورکړ. که دغه وخت کې دوی عملي کړې وی دا خبره بیا هم اسانه وه، خو بیا یې ویلې چې دا غوا به سره غوا حلاله کړو که سپینه او که توره، د کوم رنګ غوا موږ حلاله کړو؟ الله رب العالمین ته وفرمیل چې بلکل صفا زیړه غوا به حلاله وای، صفرا، مبالغه ده په اصفر کې، اصفر زیړ ته وای او صفرا بلکل زیړ چې بل رنګ پکې اړوي نه بس. او اصفر رنګ دا کوم رنګ ته وای؟ دا د شړشم ګل چې څنګه یې دې ته اصفر رنګ وایي عربی. نو څه مو خیال دی دغه شان غوا زه موږ به چېرته نه لیدلي، دا ډېره په سخته پیدا کړي. الله چې دوی څومره خبره قیل و قال پکې کوو، الله ورته سختوله خبره، یعنې که توره وې سره وې سپینه وې دا اسانه وه، الله وله جواب دا ورکړي چې صفرا به ګوره. بیا یې پکې سوال وکړه درېیم، ویل ښه دا څنګه غوا چې څه کار مار یې کړی ایوې کړي ای ارټ دا هغه. الله رب العالمین ته وفرمیل چې دوی ته دا ووایه چې دا داسې غوا ده چې لا ذلول تثیر الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شیة فیها. داسې غوا حلاله کړئ، دا داسې غوا ده چې ذلوله شوې نه ده، ذلول یعنې جوتي کړې شوې نه ده، تابع کړې شوې نه ده. ذلول هغه غویانو ته وایي چې سخي به و د زمیندارو به یې ته راسازول که نه، نو به کله کیل به یې داسې بوت او کله به داسې، خو اخر به هم هغه په کیل باندې سر کېښود بس. دغې ته ذلول وایي په عربی کې. نو داسې هم نه ده او ارټ هم نه دی ګرځولی، بلکل د هرې بیمارۍ نه روغ هم ده، دومره عیب پکې نشته. بس بیا ګرځېدل یو داسې غوا به موږ کوم ځای پیدا کړو. دا د څه د وجې نه پې وشو؟ دا په یوه اسانه مسله کې د قیل و قال د وجې نه. ځکه حدیث کې راغلی نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کم څه ما تاسو ته ویلی دي، د کم څه مې ته امر کړی هغه عملي کوئ، د کم څه نه چې مې تاسو منې کړي یې هغې نه منې شئ، او د کم څه نه چې خاموشي مې اختیار کړې ده
هېڅ هم پکې نه دي ویلي، نو تاسو هم خاموش پاتې شئ. اوس د یو څیز حلالوالی او حراموالی الله نه دی بیان کړی، نو هغې کې ګوتې مه وهه بیا، بس هغه کوه. الله فی خاموش دی، د الله رسول خاموش دی، طالب کې ګوتې وال نه دي پکار. او دویم څیز کثرت السؤال. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بني اسرائیل الله د ډېرو تپوسونو د وجې نه هلاک کړي دي. مخکې مې ته ویل نورم دوی ویل موږ ای موسی په تا باندې هلې به ایمان راوړو چې الله راته ووایي چې دا زما پیغمبر دی. هلته چې کله لاړ تور ته، هلته هغه اواز واورېده چې موسی زما نبي دی، ایمان پرې راوړی. هلته بیا دا وویل چې نه، چې الله موږ مخامخ نه لیدلی او راته ویلي دي مخامخ چې دا موسی زما نبي دی، موږ د باندې ایمان نه راوړو. هغه وخت کې ملک پې چغه ووهله او ټول مړه شو. بیا الله د مرګ رافاس